أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. يعني درس के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूरत अनफाल पारा नंबर 10 रुको नंबर 7 आयात नंबर 49 50 51 52 सलोर आयातونه چې نو هغه به ویل کېږي. مخکې سره ربط او مناسبت نو هغه آسان دی. مدینه منوره کې چې نو هغه څنګه چې هلته په مکه کې مشرکان او دا خلک نور ولو نو داسې مدینه منوره او د هغې سره آس پاس په دې کې چې نو هغه یهود او نصاره دا ډېر شوي ول او بیا په دې کې ډېرو کسانو چې نو هغه منافقت اختیار کړو دروغه باندې چې نو هغې د ایمان اظهار کړو نو هلته مشرکانو دا خبره کوله او دلته چې نو هغه د منافقانو دا خبره کوله مسلمانانو په حق له باندې چې د کسانو در چې نو غر هؤلاء دینهم دا خلک چې نو هغه دوی له په دوی د دین په دوکه کې اچولي دوی په خپل دین باندې ناز کوي او د دغې دپاره چې نو هغه اوس دوی راوتلي بې سرو سامانۍ سره او بیا په دومره لږ افرادو سره او هغه افراد هم داسې چې د هغوی سره سشتې هم نه په هغه وخت کې به چې نو هغه د هر چا سره توره داسې وه لکه مخکې حضرات چې نو لیکنې زموږ په طور کې خلکو به امسا ساتله او زموږ به خپل دور وی لکه څنګه چې د هر سړي سره موبایل که کچ دی او که غټ دی د هغه سره چې نو هغه موبایل په لاس کې داسې به د هغوی سره تور وه خو اوس دغه دومره چې نو هغه په دغې حالت کې چې کم غزوه بدر رالو هغه په داسې حالت کې ولو چې د هغوی سره په 313 کسانو سره چې نو صرف 8 تورې وي نو دوی چې په دې کې به دا څه وکړي دا چې نو هغه د دین دوکه کړی دی یعنې دې کې نو هغه دوی په دې نازېږي اوس چې نو هغه به یې پته ولګي. الله جل جلاله د دوی چې نو هغه جواب وکړلو په آسان مختصر الفاظ کې خلک وایي 2 ټوک الفاظ میں نو په آسان الفاظو کې الله پاک چې نو هغه جواب وکړو من یتوکل علی الله فإن الله عزیز حکیم. څوک چې په الله پاک باندې توکل وکړي نو الله رب العزت زبردست او حکمت والا دی. الله جل جلاله چې نو هغه باندې څوک به توکل وکړي نو الله پاک داسې نه دی چې څوک به په الله پاک باور وکړي او الله پاک به یې آسې پرېږدي نه الله پاک چې نو هغه داسې څوک آسې هغه نه پرېږدي. توکل څه ته ویلی کېږي نو بارها کله ته موږ دا خبره وکړله توکل دې ته ویلی کېږي چې سړی اسباب اختیار کړي او بیا د دغې اسباب اختیارولو نه وروسته نتیجه د الله پاک په ذات پرېږدي نو دې ته ویلی کېږي توکل او چې سړی اسباب بالکل چې نو هغه پرېږدي نو دې ته تعطل ویلی کېږي دې ته توکل بیا نه ویلی کېږي. نو ځکه وایي چې ومن یتوکل علی الله فإن الله عزیز الله زبردست دی. نو څوک چې په الله باور کوي او الله باندې چې نو هغه امید د الله نه ساتي الله باندې چې نو هغه ملا تړي الله زبردست دی. الله پاک چې نو هغه دغه انسان مدد او نصرت چې نو هغه کوي. حکیم الله پاک چې نو هغه هر فعل دا د حکمت نه چې نو هغه خالی نه. اوس که به بعضو موقعو باندې د انسان هغه کار ونه شي یا دوی ته چې نو هزیمت او شکست چې نو هغه میلاو شو په څه موقعو کې نو په دې کې هم د الله پاک چې نو هغه حکمت دی. اوس هغه حکمت څنګه دی د الله په حکمتونو باندې چې نو هغه انسان نه پوهېږي. البته دی وایي چې آمن وسلم نه بعضې وخت کې د انسان چې نو هغه ایماني کیفیت څه ته کمی چې په هغې په وجه ورته کله میلاو شي کله چې نو هغه غرور انسان کې راشي کله چې نو د الله یا د پیغمبر په حکم کې چې نو هغې کې تکمیل د هغې ونه شي نو مختلف صورتونه د هغې کېدی شي. نو ځکه الله وایي چې الله پاک حکمت والم دی. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائکة الله رب العزت خپل پیغمبر ته فرمایي که چېرې تا چې نو هغه کتلی وی دوی ته ته وایې چې نو هغه حالت د دوی کفروا الملائکة هغه کسان چې کله نو الله پرشتې د دغې کافرانو نه روحونه قبضه کوي
نو د دوی دغه روح قبضه کول چې نو څومره خطرناک حالت کې د دوی ځنکدن چې نو هغه په څومره خطرناک حالت کې کېږي. یضربون وجوههم وادبارهم پرشتې د دوی چې نو هغه مخونه وهي او د دوی شاګانې وهي. یو عام تفاسیر چې نو هغه عام معنی کړله هغه دا کړې ده چې د هر کافر فاسق فاجر الیاذ بالله داغه د مرګ په وخت کې نو پرشتې چې نو هغه ول راشي نو چې کله وځدل چې نو هغه پرشتې راشي نو پرشتې چې د روح قبض کوي نو د هغوی سره د وسپنې چې نو هغه یو کوړه وي دا هغه کوړه چې نو هغه د دنه مخامخ هم تنبی په مخه دې تنبی او په شا چې نو هغه دې هم تنبی دې چې نو هغه په دغه کوړو سره چې نو هغه وهي او د دغه طریقې باندې د دنه روح چې نو هغه قبض کیږي. خدای چې نو هغه انسانان دا نشي محسوسولی ځکه چې نو هغه د عالم الغیب سره چې نو هغه تعلق ساتي دا جدا علم دی او دغه ته د غیب ایمان ویلې کیږي. او دویم صورت چې نو هغه دا دی بعضې تفاسیر چې نو هغه دویم چې نو تفسیر د هغوی دا کړی دی چې دې نه مراد چې نو هغه جنگ بدر کې غزوه بدر کې چې کم کافران مردار شول هغه دې مراد دی چې دوی کله په مسلمانانو پسې مخکې کېدل د فرشتو به چې نو هغه د دوی د مخې طرف نه به تراله هغه نه به وطن بولو کم به چې په شا شول تښتېدل به جو فرشتې به د شا غاړې چې نو هغه راله او هغه به یې واللو. نو ځکه الله پاک وایي یضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا العذاب الحریق وذوقوا عذاب الحریق او دې ته بیا دغه فرشتې چې نو هغوی تاسو وسکئ عذاب چې نو هغه سوځونکی. اوس دا ورته ولې کېږي دل چې نو دا سزا ولی ورکولی کېږي نو ذالک بما قدمت ایدیکم وان الله لیس بظلام للعبید دا دې په وجه باندې ذالک بما قدمت چې دا مخکې چې نو هغه ستاسو لاسونه کوم عملونه لیږلي دي دا د هغې سزا چې نو هغه تاسو خورئ. وان الله لیس بظلام للعبید او الله په خپل بندگانو باندې ظلم کوونکی نه دی. اوس دلته چې نو هغه تفسیر خازن کې سوال نقل کړی دی وایي چې سوال دا پیدا کېږي چې دوی خو کفر کړو او کفر دا خو د لاس کار نه دی کفر هغه خو اعتقاد ته ویلې کېږي عقیدې ته ویلې کېږي او اعتقاد د هغې محل چې دی نو هغه قلب د زړه دی نو زړه ایمان او کفر دا خو د زړه چې دی نو هغې وي او دلته الله پاک وایي ذالک بما قدمت ایدیکم دا د دې په وجه چې ستاسو لاسونه مخکې دغه کړي دي. نو تاسو وګورئ زموږ په محاورو کې هم او د عربو په محاورو کې به هم دا ویل کېدل چې چا به یو کار وکړو نو خلکو به یې دا ستا د لاسه اوس موږ هم څه کار وکړو نو دا ستا د لاسه نو په هغې کې لاس نه یي دخل خو د هغې کې چې نو هغه د انسان ټول وجود نه په دې باندې چې نو هغه تعبیر کېږي. نو ځکه الله وایي د ستاسو د عمل په وجه باندې د ستاسو د هغې کفر په وجه باندې تاسو ته چې نو هغه دا سزا میلاویږي. لیس بظلام للعبید حالانکه الله پاک چې نو هغه ظلم کوونکی نه دی که الله چې نو الیاذ بالله که الله ظلم کولی نو بیا الله پاک چې نو 1,40,000 کم و بیش پیغمبران ولې رالیږل هغې وعدې د یا دهانۍ دپاره ګوره الله څومره رحم وکړلو الله 1,00,000 کم و بیش کې نو هغه 24,000 پیغمبران یې راولیږل او د دغې پیغمبرانو سره چې نو څه د پاسه 100 کتابونه او صحیفې راولیږلې بی امت د دې ذموار څه نو هغه وګرځو د دې ټولو خبرو نه دا معلومیږي چې الله پاک د خپل بندگانو ته خیر اراده کړو کړه دین د خبره یې هم شي نو چې دوی بیا یاد دهانی ورته کیږي. نو ځکه وایي ان الله لیس بظلام للعبید کدأب آل فرعون والذین من قبلهم پشان چې نو هغه حال د دوی عادت د دوی د آل د فرعون دی او هغه کسان چې کم د دوی نه مخکې ول کفروا بآیات الله چې د هغوی هم د الله د آیاتونو انکار کړو دوی هم د هغوی پشان چې نو هغه عادت وکړو دوی هم د الله پاک چې نو هغه د آیاتونو انکار وکړلو نو چې الله رب العزت څنګه د هغوی له سزا ورکړو فرعون چې نو هغه سره د لښکره چې نو هغه په دریاب کې ډوب کړلو قوم عاد چې نو هغه تباه کړلو قوم سمود چې نو هغه تباه کړلو قوم لوط چې نو د هغوی باندې ټول ښار چې نو سره د خټو ګټو چې نو هغې پاستر کو نو الله وایي دوی هم د هغوی په شانتې عادت وکړلو نو چې څنګه الله پاک هغه نیولي دي داسې به دوی هم ونیسي څوک چې هم د الله نافرماني کوي کفر کوي نو د الله رب العزت ورته دغه قانون او دستور دی نو ځکه الله وایي فاخذهم الله بذنوبهم بیا ونیول الله پاک دوی د دوی په ګناهونو په وجه باندې ان الله قوي
الله چې دی نو هغه ډېر طاقتور دی، شدید العقاب، سخت عذاب ورکوونکی دی. ځکه الله وایي ان بطش ربک لشدید، ستا د رب نیول چې دی نو هغه سخت دی. دنیا کې سړی ونیولی شي، څوک نه څوک راشي ضمانت یې وکړي، مختلف حربې چې دی نو هغه استعمال شي، په هغې باندې اکثر دی لا تلې نه وي تاړې ته او د هغې نه واپس چې دی نو هغه وتلی. الله وایي نه ما که ونیولې نو بیا هلتې خلاصۍ چې دی نو هغه نشته. الله دې موږ د خپل ګرفت نه وساتي. اذ یقول المنافقون، یاد کوي کله چې وویلو منافقانو، والذین وایي کسانو، فی قلوبهم چې د هغوی په زړونو کې مرض دی، یعنی مرض د نفاقو، غر هؤلاء دینهم چې مغروره کړی دی دوی لره د دوی دین، ومن یتوکل او څوک چې توکل وکړي الله په الله باندې، فإن الله نو بېشک الله پاک عزیز زبردست، حکیم د حکمت خاوند دی. ولو ترى او کچرت اوینی اذ اغه وقت یتوفى الذین کفروا الملائکة چې روحونه قبضه دای کسان چې کافران دي پرشتي، یضربون وجوههم چې وهي دوی لره د دوی په مخونو باندې، و ادبارهم او د دوی په شاګانو، وذوقوا او وی چې وسکئ عذاب الحریق عذاب سوځونکی، ذلک بما قدمت دا د دې چې دا په دې وجه چې کم مخکې لیږلې دي ایدیکم ستاسو لاسونو، وان الله او دا چې الله پاک لیس بظلام نه دی ظلم کوونکی للعبید په خپل بندګانو باندې. کدأب آل فرعون، حال شولو د دوی د قوم د فرعون پشان، والذین وای کسان من قبلهم چې د دوی نه مخکې ول، کفروا بآیات الله چې دوی انکار وکړو د الله د آیاتونو نه، فاخذهم الله نو ونیول الله پاک دوی لره بذنوبهم په ګناهونو د دوی، ان الله بېشکه الله پاک قوي ډېر طاقتور، شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی.